أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا آیت مبارکه کې فرمایل چې د الله تعالی د حقوق نه دادي چې د الله تعالی کورونه جماعتونه چې دا د منځ د پاره جوړ دي دیتا د نشي په حالت کې تاسو مزه او دیتا تاسو په جنابت کې هم مزه البته کې وسړې دا غلار په جمعات ته یا مسافر دی نو دې تیرېدلی شي د غسل کول نه مخکې تاسو جمعات ته مزه نو دلته کې مزید دا غسل مسائل ذکر کړي چې کله غسل پر شي نو بیا غسل کول دا فرض دی او د غسل فرایض دا دي چې غړو وکړل شي دا خله انزل چې دی دا چاردام کې سنت دی او د خلی انزل په غسل کې فرض دی پوز توبه چول دا په چاردام کې سنت دی او پوز توبه چول په غسل کې چې کله غسل پر شي دا واجب دی او فرض دی او بیا د پوره جسم لمدول چې د یو ویخته برابر ځای پکې وش پاتې نشي نو فرمایي چې تاسو د جنابت نه پس غسل کوئ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ او کچری تاسو بیمار یې یو کس بیمار دی او دل اوبه نه دی ښه کده غسل کوي نو هغه مرض سیوا کیږي یا خطر ده چې دا سړی مړ شي یا دا مرض اوږدیږي نو په دې دریو واړو صورتونو کې د ده لپاره بیا غسل نه کول دا جایز دی او دی به بیا تیمم کوي او علی سفر یا یو کس په سفر کې دی نو په سفر کې د سره د غسل تنظیم نشته دی اوبه نشته دی نو د تیمم کولی شي نو کچره مرض داسي چې د هغې د اوبو د وجې نه پای کې سفرق نه پریوځي نو بیا په مرض کې هم غسل کولی شي یا سفر داسې دی چې پای کې د سره د اوبو تنظیم شته دی نو بیا په سفر کې هم غسل کوي او جاء احد منکم من الغائط دا مخکې مسله چې دا د غسل و او وس د اودس ماتېدلو تذکره کوي دغه شانتي کې چې یو کس اودس مات کړی دی او لامستم النساء
یا تاسو کورواله کړی دی فلم تجدو ماء او تاسو اوبه نه مومئ فتیمموا سعیدا طیبا نو بیا تاسو تیمم وکئ په پاکه خاوره باندې نو کچره دا اوبه نه موندل دا په سفر کې یا په حضر کې یو سړی په سفر کې نه دی مقیم دی لیکن دا د چوبه نشته دی او یا په سفر کې دی او دی چاپیر اندازه والی د اندازه ولګي چې اوبه چې دی دا د لری لری پورې نشته دی بعض حضرات وایي چې دی با لاول لټون وکي او کچره سوکی داغونه او معلومات وکي او کچری نوی نو بیا د لپاره تیمم کول دا جایز شولو نو کدا چاردام کول دی او که غسل کول دی په دواړو صورتونو کې دی تیمم کول شي او د غسل لپاره او د چاردام لپاره تیمم دواړه یو شان دي صرف چې دی نو هغه یو پیر با خاوره چې د پاکه خاوره دا مسکی او په مخ باندې به راکاږي او بیا به خاوره مسکی او دواړه لاسونه به د سنگلو پورې پای سره مسکی نو دا د تیمم چې دی د هغې درې فرایض دی یو نیت او دو ضربونه یو ضرب د مخ دپاره او بل ضرب د لاسونو دپاره سره د سنگلو نه فرمایي که چېرې جنازه او د یو کس نه جنازه ځي اگر چې نږدې اوبه شته دی خو که دی د اوبو له ځي او چاردام کوي نو جنازه ترې ځي نو په دغه صورت کې هم دا کس تیمم کولی شي البته که دی ولی نه وي که چېرې دی د دې مړي ولی نو دی بیا چونکې جنازه ایسارولی شي چې بھائی ما ته صبر وکړئ دته به خلک خامخا صبر کوي نو بیا به دی چاردام کوي او که دی ولی نه دی د مړي نو دی تیمم کولی شي یا د اختر مونځ دی دا د ده نه ځي که دی په چاردام کې مشغوله کېږي نو دی پوهېږي زما نه دا مونځ ځي عام طور خو نن سبا جوماتونو کې د اوبو انتظام وي تیمم او چاردام باندې تقریبا یو شانته ټیم لګي لیکن که چېرې اوبه په دومره فاصله کې دي که دی اوبو له ځي نو د ده نه دا مونځ ځي د اختر نو دی بیا تیمم کولی شي او دغه مونځ په تیمم سره کول درست دي سره د دې نه چې اوبه هغه نږدې شته دی نو په دغه صورت کې د لپاره تیمم جایز دی او که چېرې د ده نه د جمعې مونځ وي د جمعې نو د لپاره بیا تیمم نه دی جایز دی به اودس کوي که ده نه د جمعې مونځ لاړه نو دی بیا د ماسپښین مونځ وکړي او دې دواړو مونځونو کې دا وجه د فرق دا ده چې د جمعې د مونځ نایب شته دی د ماسپښین مونځ او د اختر د مونځ بیا د قضا څه انتظام نشته دی د دې د وجې نه
د اختر مونځ په وخت د تنګوالي د وخت کې دی په تیمم سره کولی شي او د جمعې مونځ سره دی نه چې د وخت تنګوالی دی به تیمم نه کوي دی به هغه چاردام کوي که دته د جمعې مونځ یې لاندې کو جو صحیح شوله که لاندې نه کو د بیا د ماسپښین مونځ کوي او تیمم چې دی دا د ځمکې په جنس سره کول که هغه ګټه او کاڼی دی که خاوره ده که چونه ده په دې ټولو باندې تیمم کیږي چې د ځمکې د جنس نه یو شی او د دغه شي پاک کېدل دا ضروري دي یعنی اوس یو خاوره داسې ده چې لار ده او پای کې انسانان هم ګرځي او څاروي هم ګرځي نو ظاهره ده چې دغه خاوره به پاکه نه وي نو سعیدا طیبا پاکه خاوره نو دی به پاکه خاوره ګوري او عام طور چې کله یو خټي خټ نو غالب ګمان دی چې په دې باندې چون کې د چاخپې نه راځي نو دا به د ګندګۍ نه پاکي دغه شانتي ګټه باندې تیمم کول دام صحیح دي دام د ځمکې جنس دی یا شګه شوله پای سره تیمم کول چونه شوله چونې دیوال له پای باندې لاس راواچو تیمم وکړلو دا صحیح دی په دې کې په لاس پورې خاورې لګېدل ضروري نه دي اکثر خلک په څادر باندې تیمم کوي نو په څادر باندې خو نه کېږي البته که دته پته ده چې دا څادر چې دی په دې باندې دومره دوړه شته دی چې زه دې له لاس راچوم نو زما دا لاس په هغه دوړې سره هغه ککړېږي نو بیا پای سره کولی شي او که چېرې پاک صفا څادر دی نو بیا په هغې باندې تیمم دا نه کېږي نو فرمایي فتیممو نو تاسو قصد وکئ د دې تیمم خپله معنی ده قصد کول او نیت کول د امام شافعي او د امام ابو حنیفه رحمه الله دې کې یو اختلاف دی چې په چاردام کې او په غسل کې د امام شافعي رحمه الله په نسبت نیت کول فرض دی او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې په چاردام او غسل کې خو نیت فرض نه دی سنت دی او په تیمم کې نیت کول فرض دی او دا تیمم د فرض د پاره دلیل دا لفظ دی فتیممو نو تاسو نیت وکئ قصد وکئ سعیدا طیبا د پاکي خاورې او بل وجه امام صاحب د قیاس دا ذکر کوي چې اوبه داسې یو شی دی چې هغه پاکول کوي د هغې کار پاکول دی که ته اوبه په یو شیز باندې اړې نو که ستا د پاکولو نیت یې وکړې هغه به تا پاکوي او خاوره دا د پاکولو شی دی نه که ته په یو شي باندې خاورې اړې نو هغه پاکېږي نه مزید څښا کېږي نو که اوبه بغیر د نیت نه په فرض اعضاو باندې راغللې لکه یو سړي باندې غسل اوښتی دی او دله چا دیکه ورکړل او دی ډنډ ته واچو او دی پای کې پوره خوش شو
بیا راووتو. نو اگر چې د غسل اراده خو نه وه، دی خو پر زور باندې ډن ته اچولی شوی دی، نو په دې صورت کې د غسل خود به خود هغه وشولو. او کچری د چاردام نو چاردامي هم وشو. او که یو سړی په خاور کې ورغړي او د تیمم نیت نه وي، نو په دې سره تیمم نه کیږي. کله چې د تیمم په نیت باندې په مخ او په لاسونو دا په خاورې سره ککړ کی، نو آلو به د تیمم کیږي. نو فرمای فتیممو، نو تاسو نیت وکئ، قصد وکئ، سعیدن د خاورې طیبن پاکي. فامسحو، دې کې د تیمم فرایض بیانې. فامسحو بوجوهکم، نو تاسو مسکئ په دغه سره مخونه خپل، دا یو پر شو. و ایدیکم، او لاسونه خپل، دا دویم پر شو. ان الله کان عفوا غفورا، یقینا الله تعالی معاف کون کې او بخون کې دی. و ان کنتم، او کچریه تاسو، مرضا بیمار، او علی سفر، یا په سفر کې، او جاء احد منکم من الغائط، یا راش یو کس تاسو نه او د سماتنا، او لامستم النساء، یا مسکړی تاسو زنانو لره، فلم تجدو ماء، او نبومی تاسو اوبا، فتیممو، نو تاسو قصد وکئ، تیمم وکئ، سعیدن په خاورې طیبن پاکی باندې. فامسحو، نو مسکئ، بوجوهکم په خپلو مخونو باندې، و ایدیکم، او په لاسونو خپلو باندې. ان الله، یقینا الله تعالی چې دی، کان عفوا، دی معاف کون کې، غفورا بخون کې. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي، د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.